یا انسانه چې 10,000 حجونه وکې 20,000 عمرې وکې ټول عمر الله جل جلاله ته په سجده پروت او ټول عمر د الله جل جلاله حمد او ثنا ووایې او که چیرې پلار درڅه ناراضه وو پلار دې خفه کړی وو پلار ته دې تکلیف ورسولی وو نه ستا حج قبلیږي نه دې عمره قبلیږي نه الله جل جلاله ستا سجده در قبلوي نه الله جل ستا لمونځ در قبلوي نه الله جل جلاله ستا عبادت قبلوي که چیرې پلار درڅخه ناراضه وو داسې ډېر کسان ستا مور و پلار ځینې ناراضه دی هر کال عمرې ته روانې نو که چیرې ستا مور و پلار ناراضه وي تا مور و پلار ته تکلیف ورسولی وي هغه دې خفه کړی وي او ته عمرې ته روانې عمرې ته مه ځه ورسه مور و پلار راضي که بیا عمرې ته ولاړ سه ځکه که چیرې ستا مور و پلار له تا څخه ناراضه وو نو الله در څخه ناراضه ده که چیرې الله جل جلاله ته خوشحاله کول غواړې ته دا غواړې چې الله له ما څخه راضي سي الله له ما څخه خوشحاله سي نو ته ورسه مور و پلار خوشحاله که د مور و پلار خدمت وکه د مور و پلار عزت وکه احترام یې وکه مور و پلار ته بده خبره مه کوه نن سبا خو اولاد داسې دي چې مور و پلار و مخته پالتو ګډوي مور و پلار ته پوچ رد وایي نعوذ بالله او مور و پلار له خپله زوی بیریږي پخوا خو به اولاد له مور و پلاره بیرېدو په اوس زمانه کې مور و پلار له اولاده بیریږي دا ډېر د افسوس خبره نه ده بیا ما او تا وایي ما او تا مسلمانان یو ما او تا هر کال عمرې ته ځو هر کال حج کوو ما او تا الله ته په سجده پراته یو ما او تا نفلي روزې نسو ما او تا نفلونه کوو ما او تا تهجد کوو اشراق لمنځونه کوو او په کور کې مې مور و پلار راڅه خفه وي نو چې چیرې زما او ستا په کور کې له ما او تا څخه مور و پلار خفه وي نو الله هم خفه ده نو زما او ستا عبادت فضول دی زما او ستا عبادت دا عمرې دا نفلونه دا اشراق او دا تهجد منځونه دا هیڅ په ګټه نه خوري هلته په ګټه خوري چې کله تا د خپل مور و پلار خدمت وکړئ مور و پلار له تا څخه راضي وو مور و پلار له تا څخه خوشحاله وو نو بیا الله هم در څخه راضي ده الله هم در څخه خوشحاله ده بیا ته ورسه وګوره ته ورسه خالي د پلار یو څه خدمت وکړه یو مور ته یو شی میوه راوړه ورېکه پلار ته یو میوه راوړه ورېکه ورته پلاره ما دا درته راوړو دا وخوره چې کله ستا پلار خوشحاله سو پر دې باندې په غوره ستا عبادت وکړه په غوره ستا لمونځ وکړې ستا په زړه کې به خوشحالي راځي ته به په عبادت خوند واخې نو چې کله ستا مور و پلار ستا د وجه څخه ویشکې راشي او ته ورسې په مسجد کې لمونځونه په جمع کوې یا په عمرې روان یا خیراتونه کوې دا ټول فضول دي مور و پلار خوشحاله که د مور و پلار خدمت وکه نو بیا راسه نفلونه هم وکه عمرې ته هم لاړ سه او حجونه هم وکه زکاتونه ورکوې خیراتونه کوې هر څه چې کوې کوه خو اول مور و پلار خوشحاله که ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي که چیرې ته الله جل جلاله راضي کول غواړې نو مور و پلار خوشحاله که چې کله د مور و پلار راضي و له تا څخه نو الله جل هم د څخه راضي ده نو چې کله الله جل جلاله له تا څخه راضي سو نو ته په دنیا او په آخرت کې به کامیابه یې که الله جل جلاله در څخه ناراضه و نو په دنیا او په آخرت کې به ناکامه یې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای درو کسانو ته الله جل جلاله په ورځ د قیامت د رحمت په نظر نه ورته ګوري هغه سره خبرې نه کوي درو کسانو ته یو هغه کس ده چې مور و پلار ځینې ناراضي مور و پلار ته تکلیفونه رسولي په ورځ د قیامت له دغه سړي سره الله جل خبرې نه کوي د رحمت په نظر نه ورته ګوري دوم هغه زنانې ته چې هغه مشابهت د نرانو کوي داسې جامې اغوندي لکه نران داسې ګرځي لکه نران په دا رقم بېحیایي کوي نو دغه ښځې ته هم الله جل جلاله په ورځ د قیامت د رحمت په نظر نه ګوري او دریم دوست ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دوست ته د رحمت په نظر الله جل جلاله نه ګوري نه الله جل جلاله په ورځ د قیامت دغه دوست سره خبرې کوي دوست هر هغه چاته ویل کېږي چې هغه دغه په خوشي باندې د ښځه بېحیایي کوي دوست هغه سړی ده چې د ښځه د ده په مرضي باندې بېحیایي کوي هغه بدفعلي کوي بېحیایي کوي خو خاوند یې باندې خوشحاله وي
نو ځکه دغه درو کسانو سره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت الله جل جلاله خبرې نه ورسره کوي، نه د رحمت په نظر ورته ګوري.